السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو د لمانځه په باره کې یو خصوصي مسأله واورئ. که چیرې یو سړی د ماپښین لمانځه ته حاضر سو، ماجد ته ورغلی، نو چې ویې کتلو هلته جماعت درېدی، د سنتو کولو وخت نه و چې څلور رکعاته سنت دی وکړي بیا فرض وکړي. لیکن شریعت هم دا وایي که چیرې د جماعت وخت یا جماعت ولاړولو نو بیا د ده لپاره سنت نه دی پکار، باید چې دی فرض وکړي. اوس چلو دا څلور رکعاته فرض خو په جماعت سره وکړو، الله دې قبول کړي ځینې. اوس د دې بعد اول دی اوس دوه رکعاته وکړي که اول دی څلور رکعاته وکړي، نو د شریعت تخوا څه حکم دا دی چې اول دی دوه رکعاته سنت وکړي چې کم د فرض بعد کېدو، د هغه څخه وروسته دی بیا هغه څلور رکعاته سنت چې د فرض څخه مخکې کېدو د وخت د تنګۍ د وجې د وځنډول هغه څخه وروسته دی بیا هغه څلور رکعاته وکړي. مطلب اول دی جماعت وکړي، ولی وخت نشته چې دی سنت کوي، د جماعت بعد دی بیا دوه رکعاته سنت وکړي چې ماپښین لمانځه د فرض بعد کیږي، د هغه بعد دی هغه څلور رکعاته سنت وکړي چې هغه د وخت د تنګۍ د وجې د وځنډول. السلام علیکم ورحمت الله.